دی خاوند وی دا ښځه به زما خدمتونه کوي، روټۍ ترکاري به پخوي، خپې لاس به راله زور کوي، زما د بچو وینځل به کوي، دا ټول ولې جي ما د ښځه باندې زما حق دی. بچي وی پلار به را باندې تعلیم کوي او روټۍ به م راله ګټي او دغه نه واده به م راله کوي، د ولې جي دا زما حق دی. پلار ته لکه ولې ستاسې شی حق شته؟ هاو زما په بچو باندې ډېر حقونه دي. نو عزتمندو هر سړی د هر چا حق ګڼي او مني، خو چې کله د الله حق راشي په هغې کې موږ او تاسو پسو پیش کوو. د دنیا هر سړی هر شی د بل نه قرباني غواړي، خو الله رب العزت عبادت د الله د یو حکم چې کله موقع راشي بعضې کسان پکې پسو پیش کوي، مخکې رستو کیږي، اخوا دې خوا پکې کوي، لانجې کنجې پکې کوي. لکه دی قربانی په موقع باندې ډېر خلک لانجې کنجې کوي، موږ درته تېره جمعه څه نه بیان. او الله رب العزت ته خو د قربانۍ ضرورت نشته دی او دا خو نفل ده. یو سړي ما ته وویلې چې تاسو دا قرباني بیان کړه چې دا لازم ده، نو ما ورته ته ورته څه وې؟ وایي زه ورته نفل ویم. نو ما نفر کال کول پکاري که نه؟ وایي او کول خو پکاري. نو ما خبره خو د دواړو یو ده که نه؟ زه م ویم چې یو څوک دې دا کار وکړي او ته م وایې چې کار دې وکړي، نو قصه پکې څه ده؟ یا داسې ووایې چې قرباني پکې د سره نشته، لکه بعضې ځوانان پکې دا م وایي قربانۍ پکې نشته. نو بیا دا روزانه دا قصابان چې دا قرباني کوي نو بیا وایي نه دا پکې شته، ځکه دا خو زموږ د خېټې دپاره ده. دا روزانه قرباني څاروي نه قصابان نه حلالوي. که ته وایې چې بس دا ټول دي بند کي، که هغه ورته وایي وایي نه خیر دی دا پکې شته، حج کې شته خو دا اختر کې نشته. مونږ یو که بالفرض یو سړی وکړي د الله په نوم باندې چې زه د الله دپاره کوم، که نه وي بالفرض یعنې فرض هم نه وي، او یو سړی هسې وي د الله د خوشحالۍ دپاره دا قرباني کوم، الله به ترې خوشحالېږي. وایي یا والله خو ترې خوشحالېږي. مونږ الله خوشحالول پکار دي که نه؟ وایي یا والله خوشحالول هم پکار دي. مالې زه بسم الله که بیا وکړه، نه نفل ده او نه واجب ده او نه سنت ده، الله خو خوشحالول پکار دي که نه؟ خپل بچی چې ګړینګ رابېږي او درته وایي ماله مم واله ګړینګ هم وله صفا کې، په خپله لمن یې وله کله صفا کې، داسې نه وایې چې زما به دا لمن ګنده شي. د ماشوم ګړینګ دې رابېږي، خو صرف د ماشوم خوشحالولو دپاره په دې اوږو باندې کښېنې، خپلې قیمتي پیسې راوالې، کله دې وسم نه کېږي، د مم اغستو وسم دې نه کېږي. بیا ویم کومې دقه شان که الله دله وس درکړي، کله ناکله د الله د خوشحالولو دپاره هم یو کار کوه، ځکه دا ټوله دنیا هم د الله ده، دا څه چې تاله درکړي دا هم د الله دي، او دا ته چې کوم یې ته هم د الله یې، نو ستا پکې دي څه؟ یو وزیر اعظم چې راشي غریب نه غریب سړي کور ته عزتمندو د خپل وس مطابق چای پانی پې کوي که نه؟ وزیر اعظم چې راشي که یو انسان ډېر هم غریبي ګاونډي له ورشي خدای رسول ته وګوره او لږ شان یو 100-200 روپۍ قرض راکړه، هغه سړی زما کور ته روان دی چې بس کم از کم یو کپ شی خو پې اوس کم که نه؟ که سړی ورته وایي مړه په ارام کښېنه ستا خو وس نه کېږي. یاره دا یار ډېر بد راته ځان ښکاري، میلمه مې کور ته راغلی دی او یو سړی زما میلمه دی او په دې دومره خلکو کې زما بیټک ته تشریف راوړی دی، نو ماڼه که زه مرمه او که زه پې قرض کېږم خو 1000 روپۍ قرض کوم خو دې سړي باندې یو پیالی چیس کم، ولې شي؟ یاره ماڼه د ملک مشر سړی دی، خوشحاله به شي او هغه به وایي چې دا زما د رعایا او د عوام او د ولس دومره سرکوزی دی، یو پیالی چای ما باندې نشي څکلی. د نوم دپاره د پښتو دپاره موږ او تاسو بیا دا کوو، خو چې کله د الله رب العزت څه خبره راشي نو زه د نوم دپاره یو که خو ویې که دی الله ته ځان وښایه، یا الله وس مې نه کېدو خو بیا مې هم کړي دي. قیامت پر ورځ الله ته ویلی شي یا الله وس مې نه کېدو بیا مې هم کړي دي، نو د الله به تا باندې څومره مینه راځي. یو ماشوم عزتمندو کله ناکله یو وړه شنټافي پلار له ورکړي، او پلار یې زړه سره بلاو کړي او زما بچیا تا نه قربان او دا ټوله دنیا په تا قربان. نو موږ سړي نه تپوس کوو هلکه ولې خوشحاله شوې؟ وایي ماله مې زوی ټافي راکړه. موږ یو ته خو د شوګر بیمار یې خورې؟ وایي نه خورم یم نه. نو موږ یو دا خاندې ولې دا خوله دې ولې چینګه شوه؟ وایي په دې ته نه پوهېږې دا د مینه محبت خبرې دي، زما زوی ماله ګولۍ راکړه او ټافي راکړه، واقعي هغه خوشحالۍ، خو هغه خپله خوشحالي نشي بیانولی او تا ته اسپلینیشن د هغې وضاحت نشي کولی چې زه په څه خوشحاله خو خوشحاله یي انسان. دقه شان موږ او تاسو هم کارټونان یو، واړه واړه شنشینه یو، خو الله دپاره کله قرباني ورکه کله زکات ورکه، نو په دې باندې د الله کېږي څه؟ الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، وایي دا کوم څاروی چې تا حلال کو ګورې دا ماله نه دی راغلی، په ځان په دې خبره پوه کا. وایي د ده نه دا وینه ماله راغلې ده
او نه چې کوم دی پانچی مال راغلی دی او نه غوښه مال راغلی ده نور خو ښه پوهي که نه خوړلی خو تا خپله دی خو دا زما په نوم باندې چې دی حلال کو چې الله لی ورکوم بسم الله الله اکبر د الله په نوم یې حلالومه زما بنده په دې خبره زه ډېر خوشحاله شومه دا ټول څارویم ستا نه قربان ستاسو د غریبانانو د مالدارو نه قربان یره مړه کافر لیم ورکه خیر دی پکې ستا د دې جذبې نه قربان چې تا زما په نوم باندې حلال کو په دقه باندې خوشحالېږم مینه د هر چا نه غواړي یاره زما دغه دی مالک دی او ډېر خبیث انسان دی کلځلې ورته کوي او جی یو څو وظیفې راکړه چې لږ راباندې مهربانه شي ښځه وایي ډېر بدماش خاوند مې دی یو وظیفه راکړه چې لږ مهربانه شي چې ولې د هغه مینه ماته حاصل شي سړی وایي هلکه ډېره پوهاړه ښځه مې ده ډېرې خرچې پې کومه خو سپږنه ما سره مینه نه کوي څه شی راله وکړه چې دا ما سره مینه پیدا کړي ګوره خاوند د ښځې مینه غواړي پلار د بچو مینه غواړي بچی د پلار مینه غواړي زمونږ پلار نه دی سم جرنیل دی هر وخت وروره چې کوم دی غوسۍ هر سړی د بل نه مینه غواړي ګاونډي نه مینه غواړي چې دا ګاونډي ما ته بد ګوري ما دم که چې د دا بد سترګو نه مې حفاظت وشي مینه راته حاصله شي نو عزتمندو چېرته موږ سوچ نه کړی چې د الله مینه په څه حاصلېږي د الله مینه الله چې تعالی کوم درکړي شی نه دي الله درکړي شی نه دي او الله دپاره قربانۍ الله په دې خوشحالېږي او عجیبه خبره ده اخلیم دنه نه هم ته به یې خورې او څټې خو خوشحالېږي به الله لکه څنګه چې ستا یو زوی کله یو دغه وکړي ستا کشر زوی له څه شی راوړي او پرې خوري ته دې مشر زوی ته افرین تا باندې نه خوري ستا کشر زوی باندې خوري ته پرې خوشحالېږي یو ګاونډي ستا زوی له څه شی ورکړي ته خوشحالېږي یو پردی سړی ستا د زوی عزت وکړي یاره زما بچي سره یې مینه کړې ده سړی رانه نه هېرېږي یار ډېر قدردان سړی دی دقه شان چې ته کله قرباني وکړي د دې غریبانانو حصه پې وکړي د خپلو دې بچو باندې وخوري الله رب العزت په دې خوشحالېږي چې حکم زما و ځکه پې زه خوشحالېږم صرف زما حکم پکې پوره شو زما د حکم د وجې نه په بچو خوري زما حکم د وجې نه په غریبانانو خوري زما د حکم د وجې نه په ځان خوري بس زمونږ حکم یې ومنلو زمونږ دپاره دا کافي ده دا جذبه به زړه کې ساتې د الله د خوشحالولو جذبه هم ساتل پکار دي یو جینۍ وه د هغې واده نو یو ورته وایي ډېره ښایسته بله ورته وایي چشمې بد دور بل ورته وایي د نظره مه شي بل ورته وایي دا تور خال ولګوه ډېره سپینې چېرته د نظره نه شي یو ورته وایي دا سترګې دې ډېرې ښکلې دي بل ورته وایي دا زلفان دې ډېر مزېدار دي اوهو مزې به یې د چا په قسمت کې به هغه خوشحالېږي نه حالانکې په صفت خلک خوشحالېږي هغې دا بوټ سوټ تندې نیولی دی ټول ورته وایي دغې څه خو پکې وایه که نه هغه وایي څه نشم ویلی وایي ولې خوشحاله نه یې دومره ښایسته یې وایي نه وایي دا ښایست به مې هله په ځای راشي چې د چا دپاره دا سینګار کوم چې د هغه میړه خاوند خوښه شم د تیسمار خان خوښه شم که هغه پکې چونچې چونانچې شروع کړي ته یې غټې سترګې دي خو هغه وایي چې غټې نه دي بټارې دي بیا به څه کې دا خو بس انسان دی که ته یې چې ډېر ښایسته زلفې دي هغه وایي ورک شه مړه زنګلۍ سپږنې بیا به څه کوم اصل خبره دا ده چې د چا ته واده کېږم چې د هغه هلک خوښه شمه او هغه هلک وایي هله به زه ښایسته یم چې د دې جینۍ خوښه شمه ځکه دې سره مې زندګي ده واقعي که دوی د یو بل خوښ نشي زندګي جهنم کېږي واقعي که د دوی یو بل خوښ شي د دنیا زندګي هم څه نه څه د جنت نمونه کېږي د مینه محبت داسې شی دی دا په دې زندګۍ کې ښکلا راولي دا په دې زندګۍ کې مټاس او شیریني راولي لکه څنګه چې ګوړه اچې په شربت کې خوږیږي دقه رنګې دا مینه په دې زندګۍ کې خوږوالی پیدا کوي خو عزتمندو دقه مینه چې کله د یو بل لپاره موږ کوو الله دپاره هم کول پکار دي ځکه د دې مینې خالق هم الله دی موږ به مینه هم نه پېژاندې یاره قمقل سړی او چې کوم مینټلي هغه مینه پېژني نه ماړه هغه مینه نه پېژني ته لیوني ته نږدې شوې آی لو یو هغه وایي آی ډز یو وایي والله چې هوله مې دا سر لرې کېږه هغه مینه څه پېژني غریب دا مینې دپاره عقل هم الله پیدا کړی دا مینه هم الله پیدا کړی د دې مینې دا اسباب هم الله پیدا کړي ګوره پردی عزتمندو یو جینۍ د بل کور نه راواده کې ستا ورسره مینه محبت پیدا شي یو ماشوم دی عزتمندو ستا خپل کور کې جاړي نو ستا ورسره زړه خوږېږي خو همدغه کوڅه کې چې بل ماشوم جاړي نو ستا دماغ خوږېږي ولکه دا زوی دې غلی که او دا خولې وازه کړې ده د اسمان ته او په دې خوله وله لاس کېده په دې خوله کې وله شوړه کېده دماغ یې راله خراب کړه او خپل زوی دی ښځې ته وایي په ارام کښېنه که غوسه دې کړې وه په هلک باندې وبه دې وجنم
دا ګوره مینه ده. الله تعالی دا ستا بچی دی، ستا په زړه کې د دې یو مینه محبت پروت دی. دقه شانې قرباني، زکات، جهاد، حج، مونځ دا ټول په مینه باندې کیږي. اوس ګوره هلته راجمع شوي دا کافران د مسلمانانو نه ولې یریږي؟ دوی چې د جمعې مونځونو ته وګوري او د حج ته وګوري وایي دا څه قمقل خلک دي، ده پکې 14 لګولي دي او دلته راغلی دی صرف په مینا کې به کاڼي ولي او 14 لکه روپۍ په دې لګولي دي او وروره به د دې شیطانانو د ګمبتونو نه به تاویږي راتاویږي او کله مدینې ته ځه او کله هغه ته 14 لکه روپۍ لګولي دي. یاره دې خلکو سره نه کېږي چې دا په دې ځایونو زیارت باندې هم 14 لکه لګوي، نو دا خلک چې کوم دی روغ نه دي، د هغوی د کنسپټ مطابق، نظریې مطابق. دقه شی مینه ده، واقعي زموږ مینه ده. زموږ مسلمان د ټول نه اوله جذبه دی چې ما له خدای پیسې راکړي او زه د الله کور وینم. د الله د کور لیدلو دپاره وایي 20 لکه او 15 لکه روپۍ قربان. دقې جذبې نه د کافر یریږي. بیا اوس ګوره د غرمې وخت دی عزتمندو، د دوکانونه ښه مزیدار په عروج باندې دي، ګاهکان د لرې نه راغلي دي، دوکان دپاره راغلي او وروره پیسې ګټلو وخت دی او تاسو نیمه ګنټه مخکې راغلي وروره جومات کې ناست وایي دا ښه قمقل دی، دا مولا دوی له ورکوي څه؟ دوی ورته داسې ناست دي لکه دا مولا چې زکات تقسیموي، ورې خیر شه او دوی ورته ناست دي. که ما نه تپوس وکړي لکه دا پټکی دی په سر کړی دی او جامې د کاټن کپړې دی چې وایي دا خلک دله څه درکوي داسې نیغ نیغ کېږي، یو نو اشته بشته هېڅ هم نشته، وایي تاسو خو غټ قمقل یې، نه ته څه ورکوې او نه هغه څه درکوي او هسې خوشحاله یې. مونږ یو دقې ته وایي ایمان، دقې ته وایي د الله مینه. مونږ ته الله ویري غرمه کې راجمع کېږئ، بس مونږ د الله دپاره راجمع کېږو. که مونږ له څوک راکوي او که نه راکوي مونږ به بیا هم په دې سرو غرمو کې الله دپاره راجمع کېږو. دقې ته وایي د الله مینه. ټیک ده مونږ کمزور یو، مینه کې کمزور یو، ګوډی هم شالیان یو، سړی چا سره مینه کوي خو ګوډی غریب منډه ډېره نه شي والی، خو زه سره زه منډه خو وایي د خپل وس مطابق. نو عزتمندو چې مینه درکې نه د اسلام هغه حقیقت باندې نه پوهېږې. ایمان زړه کې دی، دې وجې نه الله ایمان زړه سره تړلی دی او مینه هم کوم ځای کې زړه کې پرته وي. د خولې مینې خو هر سړی کوي، د زړه مینه چې وکړي او د ایمان تعلق هم زړه سره دی. په خوله باندې که انسان کلمه نه شي ویلی ګونګا دی، خو په زړه کې کلمه پرته د مسلمان دی که نه دی؟ دی. ځکه د زړه یارانې الله سره شته. بلکې داسې هم کیدی شي که یو سړي کافر په ده باندې تمانچه کېغوسته او د کلمې انکار وکړه، نو الله رب العزت وایي خیر دی، که نیکې هم صحیح ده خو مړه که کې او دنیا کې خپلو بچو دپاره زندګي تېرې، خیر دی ویې وایه، مړه د کفر کلمه م وایه، خو ګورې الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان. خو که زړه کې دې زما مینه پرته وي پروا یې مه کوه، کافر نه. د دې په نسبت باندې هغه سړی چې په خولې کلمه شته په زړه کې د الله مینه نشته، کلمه نشته، الله وایي ومن الناس من یقول آمنا. دا بعضې خلک دي په خولې کلمه وایي وما هم بمؤمنین، دا د سره مؤمنان نه دي، د دوی زړه ما کتلی دی، د دوی دماغ ما کتلی دی، د دوی په خوله باندې خو زه یمه خو د دوی په زړونو کې زه نه یمه. او دا مؤمن بنده نه، اگر چې په خولې زما انکار وکړلو خو بیا هم زما بنده دی، په زړه کې زه پروت یمه، د زړه مینې ما سره ده، بیا به هم په دې زره ایمان باندې به دا مؤمن جنت ته بوځمه. نو مینه محبت عزتمندو هر څه سره پکار دی خو الله سره د ټولو نه زیات پکار دی. دې وجې نه عزتمندو چې کله قرباني کې نو قربانۍ کې به ښایسته څاروی ګوري، څنګه چې ځان لپاره ښایسته زوی دی خوښ دی، ښایسته دوکان دی خوښ دی، ښایسته موټر دی خوښ دی، نو دغه نه چې قرباني کې نو ښایسته شان څاروی سړی الله دپاره وګوري هغه قربان کړي. بعض وایي چې غوښه پکې ډېره وي ځکه چې غریبانانو ته فایده ده، هغه هم د مینې خبره ده د الله د وجې نه چې د غریب ښېګړه وشي. بعض وایي نه ښایست یې وګوره چې مزېداري چې سترګې پې خوږېږي، ځکه ګفټ کې او دغه رنګ عزتمند څوک چې چا له تحفه ورکوي ښایسته شی وړي، ارزانه وي خو ښایسته وي، نو ښایسته چیز ګوره الله دپاره. بل پکې ګوره چې د عیبونو نه پاک دی که نه، داسې نه ګوټ شل او داسې څاروی الله دپاره ورکړي نو حلال خو دی. خفګان خبره ده چې یو کاڼی څاروی دی الله ته مخامخ کړي، یا مثلا لکۍ نشته دا دې ورکړي، نو بد ښکاري هغه شي په تحفه کې. نو د دې وجې نه د عیبونو نه پاکي چې د هر اندامې مزیداري. ها بعضې زناور دي څاروي دي بعضې کمې کوتاهي پکې راځي، د هغې نه بعضې څاروي عزتمندو پاک نه او خالی نه، نو هغه پکې خیر دی. مثلا یو څاروی دی بدن باندې اخته ترې رجېدلي دي، نوره څرمنې ښه صحیح ده او پاکه ده او نقصان یې نه دی رسېدلی، نو بس ضروري نه چې ویښته دي ببر دي پي. همدغه ګنجې کټاسره څاروی دي وي او هغه هم د الله دپاره چې کوم دی ورکې نو قبلیږي. یا مثلا څاروی دی راوستو او خپه باندې لږ زخم دی، نو دا خو څاروي دي راځي په لاره باندې یو بل سره لګېږي را لګېږي،
نو که څاروي په بدن باندې لږ شان دغه وي خراش وي او دغه رنګې چې کوم دی ځای کټ شوی را کټ شوی خیر دی بس زخم مخم برابر کا قرباني کیږي. خو عزتمندو که بالفرض خپې بالکل ماته ده او د سره چې کوم دی دغه دی څاروی په ځمکه باندې هغه خپه بالکل ږدي نه نو په داسې څاروي باندې بیا قرباني د اختر نه کیږي. که اسې بالفرض ځمکه باندې ږدي خوږ خدا خو بیا هم پې کیږي عزتمندو ځکه دومره واړه واړه عیبونه په څاروي کې معافي او د دې نه انسان نشي بچ کېدی. کله ته راوړې کور کې لږ وښیږي راوښویږي چینګ وینګ ځي نو خیر دی نو مثلا قرباني پې کیږي خو چې دا خپه ځان له په ځمکه باندې کېغوستی شي او ځان رسولی شي. یو سړي چاته وویل لکه دا ګوډ دی نو ویل قرباني پې کیږي ویل انشاءالله جنت ته به مو رسوي ویل هغه ځان نشي رسولی نو تا به زه ورسوي. نو داسې خیر ګپ شپ خبري نو خو خپې چې مکمل ماتی یا مثلا لکۍ د 3 میسې نه زیاته کټ وي بعض عالمان پکې نیمه هم یادوي زه خیال دی د نیمې نه زیات کټي نو بس بیا پې نه کېږي او که د دې نه کمه کټ وي نو خیر دی. ښکر مر کې ماتي دا د ښایست څیزونه دي دومره دې سره فرق نه راځي دا خیر دی دا شریعت جایز کړي دي. یو ښکر یې غټ دی بل یې وړوکی دی نو بس څه کې په ښکرو باندې څه کې ځان د خو یې نه لګې بس پرې دې بعضې لګوي نه جي بیټک کې مې لګولې مونږ یې بیټک کې بار بل ځان له واله په دې څه کې چې لګې. نو بهرحال عزتمندو ښکرې کې ماتې راماتې هغې باندې کېږي که ښکرې نه مې پې کېږي البته که داسې ماته وي چې لاندې دماغو ته نقصان رسېدلی نو داسې نه چې د اختر په ورځې را سملې او سړی درته چې کوم دی وروره ګډ وډ شي او تا ځان سره ګوډ کي او داسې ډغرې دله درکړي نو شریعت وایي بیا خیال ساته وایي دماغ یې خراب دي داسې څاروي باندې قرباني مه کوه او یا زخم یې ډېر زیات شوی دی چې لاندې غوښې ته نقصان رسېدلی دی نو بیا په داسې څاروي باندې قرباني مه کوه. یا نظر یې بالکل نشته دی ړوند دی نو داسې څاروي باندې بیا قرباني مه کوه چې دومره نظر یي بس چې ګیا خوړلی شي نور شاورلیټ دی کږي وږي سترګې دي خیر دی دا بګې چلیږي خو چې بس صرف ګیا ورته ښکاري او ګیا خوړی شي او بوس ورته ښکاري به نورې ته څه کوې دا سترګې خو یې ځان ته نه لګې او بس بیا پکې کېږي عزتمندو ګزاره کوي خو چې ګیا خوړلی شي. غاښونه یو څو مات دي خیر دی مات دي چې ګیا خوړی شي او ازمولی شي نو عزتمندو بس قرباني پې بیا کېږي. ټول غاښونه د څاروي ضروري نه دي البته د هغه عمر والا غاښونه ضروري دي چې عمر ته رسېدلی وي یا د عمر غاښونه. بله عزتمندو یو اهم مسله ده دا یو اهم مسله ده عزتمندو دې ځل ماشاءالله اختر د اکثرو ملکونو په یو ورځ باندې دی. دې سره یو بله مسله را پیدا شوې ده بعضې کسان یې هغې اجتماعي قرباني کوي ډېر څاروي اخیستي ډېر کسان یې پکې شریک کړي یا کور کې څاروی اخیستی دی خو مشترک څاروی دی یو ورور یې وروره کنیډا کې دی بل امریکا کې دی او بل سعودي کې دی او بل عزتمند نور پاکستان کې دي. نو عزتمندو دا ټولو ته تاسو ته پته ده چې د انور او سپوږمۍ په یو ټایم باندې ټوله دنیا کې نه راخیږي یو ځای کې ورځ یو ټایم کې بل ورځ بل ملک کې بل ټایم وي. اوس عزتمندو چې یو سړی تا سره د امریکې یا د کنیډا یو کس تا سره په دې څاروي کې ملګری شوی که خپل دی او که پردی دی که د مدرسې اجتماعي قرباني ده که د کور اجتماعي قرباني ده یعنې ډېر اجتماعي دي ته وایي چې ډېر کسان پکې شریک وي 2 کسان 5 4 شپږ. اوس عزتمندو د دې قرباني به څنګه کې مثلا دلته زمونږ سهار 6 بجې شي بالفرض ټایم داخل دی نو موږ ورپسې چې کوم دی ګینټه نیمه پس مونځ کوو 2 بجې پاو کم 2 بجې موږ مونځ کړی هلته لا شپې عزتمندو بعضې ملکونو کې د شپې 2 بجې بعضې ملکونو کې لا سهار ته ګینټه 2 ګینټې پاتې 2-3 ګینټې پس به سهار کېږي هلته بعضو کې 7 ګینټې او 8 ګینټې فرق دی نو بیا به څه کول پکاري. قرباني کې دا 2 خبرې ضروري وي یو دا دی عزتمندو چې قرباني به په وخت کې کې ځکه د اختر نه مخکې خو قرباني نه کېږي که نه. اوس که ته وایې زمونږ اختر دی نو دا کوم سړی چې سره شریک دی د هغه هم پکار دی چې اختر یي که نه اوس د هغه اختر نه دی نو د اختر نه یو ورځ قرباني مخکې څنګه وکړي. نو که چا څاروی حلال کو په خپل ټایم باندې او د هغوی ټایم داخل نه وي زمونږ عالمان وایي د هغه سړي قرباني ونه شوه په خبره باندې پوه شو. نو د دې وجې نه د دې خیال ساتل پکاري داسې ټایم کې قرباني به یې کول پکاري چې هغه بل ملک کې کم از کم د سحر ټایم داخل شوی وي که مونځ نه وي شوی مثلا د امریکې والا کس تا سره دی او مثلا دلته
مازیګر یا ماښام ماسخوتن 8-9 بجې د هغوی ټایم داخلیږي، نو بس ته به بیا ماښامه پورې قرباني سارې هغه ټایم به کې کنی. نو بله طریقه وکړه، هغه یو ګډ بیل والا یا یو چیرې والا بیل والا بس خپل څاروی حلال کوي او د هغه ګډ بیا بله ورځ باندې دویمه ورځ باندې حلال کا. او که صبر کولی شي او عزتمندو غوښې ته دې صبر کېږي نو بس احتیاط وکړه، په سبا باندې حلال کا. نو به زمونږ به د اختر دویمه ورځ او د هغوی به اولنۍ ورځ نیمه تېره شوي وي. نو احتیاط کول پکار دي دې طریقې سره، یا داسې چل کول پکار دي چې کله سړی بارنی کس ځان سره ملګری کوي نو 2 څاروي دي علي، په دې څاروو کې ټول بارني کسان، په دې څاروي کې ټول کورني کسان. نو بارني کسان والا دی په مغه ټیم به په دویمه ورځ باندې حلالوي، یا چې کله هغه ملک کې ټیم داخليږي په هغه ټیم دی حلالوي. خو دا ضروري نه ده چې په هغه ملک کې د خلک د اختر مونځ وکړي، نه بس هلته سهار ټیم داخل شي بس بیا هم دلته قرباني کولی شي، ځکه ستا ملک کې مونځ شوی دی. مونځ ولا ضروري نه دی، مونځ هغه ځای کې ضروري دی کوم ځای کې چې حلاله کې چې هلته مونځ شوی، نو دلته خو هسې مونځ شوی. او هغه ملک کې مونځ نه شوی خیر دی، خو چې د سحر ټایم یعنی بانګ مال هغه ټایم چې کوم دلته داخل شي بیا ولا دلته قرباني وکړه. دا بله اهم مسله و عزتمنو. بله مسله دا د بعضې کسان دوه کسان یو څاروي کې شریکي وایي چې موږ به دا څنګه تقسیمو، ځکه که یو څاروی دی او 2 کسانو اخیستی دی او هم دوی 2 حصو باندې تقسیموي نو 3 حصې پکې راځي، ځکه څاروي کې 2 حصې، نو 2 حصې چې 2 کې نو څو شوې 3 نو یا د 3 حصه کېږي که نه کېږي؟ موږ بالکل کېږي چې د 1 حصې نه زیاته وي بس کېږي، نو 3 حصې د 1 نه زیاته د خبره ختمه کېږي، بالکل کېږي. 3 د کامل حصې شوې او دا 1 د پکې نیمه شوه، اجي پاو کم شوې، داسې خبره خو نه ده، نو داسې پکې چلیږي. بهرحال عزتمندو یا داسې چل وکړه، یو د پکې 4 حصې والي او بل د پکې چې کوم دی 3 حصې والي، یو د پکې 15 والي بل د پکې 2 والي، دې طریقې سره هم کېږي. که نه 3 حصې م اخیستی شي، څه مسله پکې نشته دی، خو دې کې به بیا داسې کې چې یا به پې 2 حصې کې، یعنې دا 3 حصې صرف زما او 3 حصې صرف ستا، یا پکې 2 حصې ته وکړه 2 حصې دې پکې هغه وکړي، یا دې پکې 3 ته وکړه 3 پکې هغه وکړي، د دې نه پکې بیا زیات نه کېږي، 3 حصې به پکې کېږي، ځکه نیمه باندې حصه نه کېږي، نو بیا به پکې کم از کم 6 حصې کې، د دې نه پکې زیاتې نه شي کولی. که 2 حصې پکې کې نو بیا به ضروري دی چې یو به 4 لري او بل به 3 لري، بله طریقه بیا نشته. دا مسلې نو د دې وجې نه عزتمندو که بالفرض 2 کسان شریک یي او هغوی به څاروی موږ 2 حصې کوو نه، بس ډایرکټ یې نیم په نیمه و، صحیح ده، جایز دي، هېڅ خبر نشته. 2 حصې ضروري خو نه دي چې څومره حصې پکې ته ستا وي هغه حصو باندې بیا تقسیمې. یا یو سړی کور کې دی ټول 2 کسان خپل کور کې دي، د سره تقسیم پکې شته نه دی، 2 حصې پکې د سره کوم ټولې په یو ځای باندې وخوري، هېڅ خبره پکې نشته. هغه 3 حصې پکې وکړه، یو ځان دپاره، یو غریب دپاره او بل مالدار دپاره، د خپلوانو دپاره، نو دا حصې پکې وکړه، دا نور حصې پکې ضروري نه دي. نو عزتمندو بله دا مسله ده. دغه رنګې بعض کسانو له د اختر مونځ طریقه نه ورځي عزتمندو، نو اوس نو ورته چل یاد کوي، ځکه داسې نه چې بیا هلته د خلکو مخکې وشرمېږي، مفتي صاحب هم راته مخکې نه ویلې، هغه بل راپورې خندل، نه څه به خو ویډیوګانې جوړېږي وروره، سبا دې بیا ویډیو راغلي، کله ښکته کېږي او کله پورته کېږي، هغه لکه ګوره که نه دغه پلانې شمشتو دی، ده ویلې زه داسې یم او داسې یم او د طریقه نه ورځي. بهرحال عزتمندو موږ مولیان هم پکې غلطېږو، څه خبره نه ده. د اختر مونځ کې 6 تکبیرونه یې زیات، نو چې کله نیت کې په زړه کې دا راوله یا په خولې مو ووایه چې د اختر 2 رکاته واجب مونځ کوم سره د واړه تکبیرونو، که درنه هېر شي چې ودي که اته دي وی سره د واړه تکبیرونو به داسې کوه، یا دې حاضر امام پسې الا بلا برګردني مولا والله اکبر، بس اسانه ده، ځان ته دومره مه ګرانوه، نیت به زړه کې چې دې وي چې د اختر مونځ کوم دا کافي ده، خو په دې خوله باندې ووایې نو لکه د خوله او د زړه خبره دې یو ځای شي، لکه نور هم دغه شي، صحیح ده. نو بهرحال 6 تکبیرونه دي پکې، نو چې کله الله اکبر وکړي امام صاحب چې کوم دی هغه سبحانک اللهم ووایي او تم سبحانک اللهم ووایي، نو بیا هغې نه پس ولا اله غیرک نه بعد امام 3 پیرې تکبیر وایي الله اکبر، ته به مو سره لاسونه اوچتې، دا پیله تکبیر دی چې وروره دا شاته مقتدین هم پکې د امام په شان باندې لاسونه اوچتئ، نو ته به هم پکې لاس اوچتې الله اکبر، خو بیا به لاسونه تړې نه، بیا به لاسونه خواره کړي. جنازه کې به لاس تړې چې یو تکبیر وکړي هغه به لاس تړلی صرف الله اکبر، بهرحال دې کې به لاس داسې ځوړند کړي او بیا به چې کوم دی عزتمندو امام صاحب الحمدو شروع کړي، صورت به ووایي، پیله رکات به وکړي، بیا 2م رکات ته چې کله امام راپاسېږي بیا ډایرکټ قرات شروع کړي او هلته الله اکبر وایي، چې راپاسېږي الله اکبر او بیا لاسونه اوچت کړي، دلته لاس اوچتول نشته دی. بیا چې کله امام صورت ووایي
او الحمد وي نو بیا چې کله رکوع ته ښکته کېږي د دې نه مخکې درې پیرې الله اکبر وي نو دغه ځای کې سړی غلطي کوي الله اکبر بس دا خو دلته څاروي ته خېلي که نه مزر لاندې چپه شي بعضې پکې دومره غلط شي سجدې لم پکې تلي بس گزاره کول پکار دی او 2-3 منټه دی لږ احتیاط سره کوه 3 تکبیره به وکړي او 4م تکبیر باندې به رکوع ته ښکته شي بس دغه دې مونځ دی ختم خو مونځ ختم شو خو لا عزتمندو داسې نه بعضې کسان پکې وځي بس اختر مونځ ختم شو د اختر مونځ کې خطبه د عزتمندو د اختر مونځ خطبه دا د مونځ نه بعدي لکه څنګه چې د جمعې مونځ خطبه د مونځ نه پیلی نو هغه مونځ د هغې پوره د خطبه د هغې پوره تقریر دی هغې کې احکامات بیانېږي نو بیا به یو 2 خطبې وویلی شي هغې ته به ایثار شي د مونځ نه پس دعا سړی وکړي او بس بیا هغې نه پس اختر دی مبارک شه او بس بیا که مزیدار خپله قربانیانو دپاره لاړ شي نو دا د مونځ طریقه ده دا مې هم درته بیان کړه الله دې عمل کولو توفیق راکړي